بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. دینا مخکې جانو هغه سورة اعراف الله جل جلاله فضل و کرم سره اختتام ته ورسېدو. کم کمی کوتاه شی الله دې راته هغه معاف کړي. اوس دې ځای نه چې دی نو هغه سورة انفال شروع کېږي. الله جل جلاله دې دا په خیر او عافیت سره چې دی نو هغه اختتام ته ورسوي. او دې کې چې څومره هم د الله طرفه اوامر دي کوم مقصود د پاره الله جل جلاله نازل کړي دي الله دې موږ په حق باندې راولي. سورة انفال دا په ترتیب قرآنی سره د سورة اعراف نه وروستو او د سورة برات سورة توبې نه چې دی نو هغه مخکې دی. او دا سورت په ترتیب قرآنی سره 8 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره چې دی نو 88 نمبر دی. دې سورت کې 75 آیاتونه 10 رکو 1631 کلمات 1631 پکې کلمات دي او 69 94 6994 پکې حروف دي. د صورت د ماقبل سره ربط او مناسبت نو ماقبل صورت سره او دغه شانتی دا صورت تسمیت الکل به اسم الجز د قبیل نه دی ځکه په دې کې د انفال ذکر دی نو ځکه د صورت ته صورت انفال وي. ماقبل سره ربط او مناسبت نو دینا مخکې ځای نو د کفارو سره مقابله باللسان و دلیل او د حجت په اعتبار سره او وس په دې صورت کې ځای نو هغه د کفارو سره مقابله ذکر کوي. مقابله چې نو هغه بالسيف والسنان په اسلحې سره تورې او اسلحې سره. دویم ربط چې نو هغه ماقبل سره دا دی چې دینا مخکې صورت کې د کفار کفر چې دی نو د هغې بیان ولو او وس په دې صورت کې د هغوی د کفر چې نو د هغې د دنیا نقصان او وبال ذکر کېږي. الله رب العزت وی یسألونک عن الانفال. دې صورت ته چې وکتلی شي نو د دې صورت موضوع هغه جنگي قوانین چې دی نو هغه د جنگ او د جهاد قوانین پکې زیات تر ذکر کېږي او د هغې سره سره چې دی نو د جهاد 14 دفعات چې دی نو هغه به کې. بیا د دې سره چې دی نو هغه د دې صورت اکثري حصه د غزوه بدر متعلق چې دی نو هغه نازل شوي ده. زیات تر چې نو هغه په دې کې د غزوه بدر ذکر دی او بیا په دغې سره چې نو هغه د مسلمانانو نه کمې کوتاه شوې د هغې نشاندهي او اصلاح ده. وس د انفال نو بیا به غزوه انشاءالله مخکې د هغې صورت چې راځي د هغې سره به د هغې مناسبت سره ذکر کوو. دلته د دغې غزوې یو حالت ذکر کوي او د اولني صورت کې تقریبا اخرنی حالت دی. یسألونک عن الانفال دې تپوس کوستانه چې دی نو هغه د مال غنیمت متعلق نو مسلمانانو ته چې څومره مال حاصلیږي جهاد په میدان په اعتبار سره نو د هغې یو څو قسمونه دي. نمبر 1 مالی غنیمت، نمبر 2 انفال، نمبر 3 سلب، نمبر 4 مال فی، نمبر 5 رزح. مالی غنیمت هغه مال ته ویل کېږي چې کله مسلمان یو د کافر خلاف څنګه نو هغه وجنګېږي او جهاد وکړي او بیا دغه جهاد په زمره کې الله رب العزت کافر له شکست ورکړي او مسلمانان له چې نو هغه الله پاک فتح او کامیابی ورکړي
نو دغه فتح او کامیابی نه وروستو د هغوی چې کله پسپا شي د هغوی سمال وغیره شیزونه پاتې شي یا د هغوی افراد پاتې شي چې د هغه غلامان او وینځې جوړې شي نو دغه مال ته ویلی کېږي مال غنیمتو. کم چې ان وطن چې دی نو هغه د جهاد په زور سره د مټو په زور سره واغستلی شي نو دې ته ویلی کېږي مال غنیمتو. دویم قسم هغه انفال دی. انفال دا د نفل جمع دی او دا ویلی کېږي یو انعام او اضافي شیز ته. انعام او اضافي د هغې چې نو هغه حضرت معنی دا کړې ده چې بادشاهي وخت یا چې نو امیر المؤمنین فی الجهاد د هغوی چې نو اعلان وکړي د خلکو په جهاد باندې را اوبارولو دپاره او خلک جهاد باندې را اوبار شي او بیا د هغه یو کس له د هغه په کارکردګۍ باندې د هغه په غیرت او شجاعت او جرأت په وجه باندې د هغه له یو اضافي انعامي طور باندې چې نو هغه مال ورکړي نو دغې ته ویلی کېږي مال انفال نفل. او دریم صورت چې دی نو هغه سلب دی. سین لام با سره سلب هغې مال ته ویلی کېږي چې کله چې نو هغه مسلمانانو امیر د هغې اعلان وکړي چا چې څوک قتل کو نو د هغوی مال د هغوی اسلحه د هغه جامه د هغه چې نو هغه سورلي دا به د هغې کس وي نو دې ته ویلی کېږي چې نو هغه مال سلب. او څلورم قسم چې دی نو هغه مال فی دی. کم چې صورت حشرات کې چې نو صورت حشر کې چې نو هغه بیا د هغې ذکر را روان دی نو صورت حشر کې الله رب العزت بیا د هغې تذکره کړې ده مما افاء الله علی رسوله. هغې مال ته ویلی کېږي چې هغه د صلح په ذریعه یا بغیر د جنگ نه چې دی نو هغه مسلمانانو ته حاصل شي نو دغې ته ویلی کېږي مال فی. او پنځم قسم رضح را ضاد ح دا ویلی کېږي هغې مال ته چې د کم کسانو په مال غنیمت کې حصه نه او دوی حاضر شي او مسلمانانو مشر بادشاه چې دی نو امیر المؤمنین د هغه وله چې دی نو هغه خپل طرفه کم مال چې دی نو په هغې کې څه حصه ورکړي چې د هغوی دپاره مستقل حصه نه خو هغه وله چې دی نو هغه د دغې نه څه مال ورکړي نو دغې ته ویلی کېږي مال رضا. آیات مبارکه مذکوره د دې د شان نزول متعلق چې دی نو هغه درې واقعې ذکر شوي دي. یو واقع به چې دی نو هغه به د موږ ذکر کړو د حضرت عباده رضی الله تعالی عنه چې هغه په خپله شریک کې بدر ولو غزوه بدر کې چې نو هغه په خپله مشغول او په هغې کې ولو نو د هغه چې د دې واقع دا وشوله چې کله په سنه هجري کې حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه د بدر په مقام باندې کافرانو له لوی ماتې چې دی نو هغه یې ورکړلو چې د کمې نه الله جل جلاله تعبیر چې نو یوم الفرقان سره وکړو. نو چې کله دغه فتح وشوله نو د دغې فتح په وخت کې بیا چې کله د هغوی کافرو ته شکست میلاو شو نو د هغې شکست نه وروسته د هغوی چې وتښتېدل نو د مسلمانانو په آپس کې درې ډلې چې نو هغه جوړې شولې. یو ډله هغه د دغې کافرو چې نو هغوی پسې شاته ولګېدله چې د هغوی دغه کسان چې نو هغې زغلول چې دوی چېرته واپس دوباره چې نو هغه را نشي. دویمه ډله د حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه د حفاظت دپاره ورنېدله چې چېرته کافر څوک پټ شوي نه وي هسې نه چې د الله په پیغمبر باندې چې نو هغه حمله ونه کړي. او دریمه ډله د هغه د مال غنیمت چې نو هغه په جمع کولو کې ولګېدل د هغوی دغه مال غنیمت چې نو هغه را جمع کولو. نو چې کله دغه هر څه را جمع شولو نو بیا چې نو ماښام شو نو تذکره شروع شو چې د دې مال به اوس څه کېږي. نو کم کسان چې مال را جمع کړو نو هغوی د مال غنیمت دا خو موږ را جمع کړی دا زموږ حق دی دا به موږ ته میلاویږي. کم کسانو چې د حضور علیه الصلاة والسلام په حفاظت کې ولاړو نو د هغوی چې د جهاد د ټولو نه افضل حصه چې نو هغه د الله د پیغمبر حفاظت دی نو موږ په دې کولو د دې چې نو هغه موږ حقدار یو ځکه دغه وخته پورې چې نو دې متعلق څه حکم لا نه راغلی. او درېیمې ډلې چې نه د دې زیات حقدار چې نو هغه موږ یو ځکه کافر خو موږ زغلولي که چېرته موږ دوی چې نو هغه زغلولې نه وی دوی موږ به باډرو باندې اړولې نه شاته پسې موږ نه وتلی نو که دوی واپس راغلی او په تاسو حمله کړی نو بیا خو چې نو هغه د مال غنیمت نه پاتې کېدو نو په دې زموږ حق دی. دې کې بعض خبرې چې نو هغه شروع شي. حضور علیه الصلاة والسلام ته اطلاع وشوه
چې دغه شان چې نو مال غنیمت متعلق صحابه چې نو هغه مختلف رائے شي. الله جل جلاله چې نو هغه لاول کې دا آیات راولې کړو یسالونک عن الانفال دی تپوس کې استانه چې نو هغه په باره د مال غنیمت کې قل الانفال لله والرسول نو تو ورته وای چې مال انفال مال غنیمت دا د الله او د الله د رسول لپاره دی. دې کې تاسو چې نو هغه څه حق نشته په دې کې چې الله او د الله رسول کومه فیصله چې دی هغه کې هم حق شانتي وکړي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام بیا چې نو هغه د غمال په خپل ترتیب باندې په ټولو خلکو برابر چې نو هغه تقسیم کړلو. بیا آیات نمبر 41 رکو نمبر 5 کې مخکې به ان شاء الله راسي. نو بیا پاغي کې الله جل جلاله د دې مستقل چې نو هغه حکم راولې کړو چې مال غنیمت کم چې تاسو ته نو هغه جهاد کې میلاو شي. نو د دغه مال غنیمت دغه ترتیب داري چې یو حصہ دا به بیت المال ته چې نو هغه زی چې غربا فقرا مساکین ابن السبیل په دې باندې به تقسیمېږي او سلور حصے دا به په مجاهدینو باندې تقسیمېږي چې کم کسان جهاد فی سبیل الله کې چې نو هغه مشترک شریک چې نو هغه وي. نو دغه متعلق چې نو هغه بیا د آیات نازل شولو والله ورسوله چې هغه چې نو هغه لله والرسول چې د اعمال انفال د الله او د الله د رسول لپاره دی. نو تاسو په دې کې د الله او د الله د رسول چې د کم حکم ذکر کوي هم داغه مطابق وچلېږي. فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم د الله نه ویریږي د الله یره چې نو هغه ځان سره کېدی واصلحوا ذات بینکم او په خپل کې یو بل سره چې نو هغه تعلق خصاتي تاسو تقوا چې نو هغه ځان ته مخې کوي او کله چې د انسان په پوس کې تقوا په بنیاد باندې چې نو هغه تعلق او دوستی او تعلق جوړ شلو نو بیا دغه تعلق چرته ختميږي نه دا بیا د دنیا ارزش باندې چې نو هغه نه خرابېږي. نو ځکه الله الاول چې نو هغه حکم کو فتقوا الله دا الله نه ویریږي واصلحوا ذات بینکم او اصلاح کړئ په خپل منځ کې یو بل سره خپل تعلق چې نو هغه بحال کړئ واطیعوا الله ورسوله او د الله او د الله رسول چې نو هغه تابعداري وکړي دا غوي چې دغه مال متعلق کوم حکم بیانوي هم دغه حکم متعلق چې نو هغه تاسو دا تقسیم کې او په دغه ځان خوشاله کې ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ته نو هغه مؤمنان دي. الله رب العزت دې موږ ته کامل ایمان نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نوم سره چې به حد مهربان انتهایی رحم کون کې دی. یسالونک دوی تپوس کیستانه ان الانفال د مال غنیمت بارکی قل الانفال وای ورته چې مال غنیمت لله د الله والرسول او د رسول دی. فاتقوا الله پس ویریږئ د الله نه واصلحوا او اصلاح وکړئ ذات بینکم په خپل منځ کې واطیعوا الله او حکم منئ د الله ورسوله او د هغه د رسول ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان.